اقول دلائل بها دلائل عقلیه توحید رسالت او معاد بعد الموت دا داغه د پاره کیونکه هغه ټوله معاشره د پیغمبر علی السلام سره هغه مشرکانه و چې پیغمبر علی السلام د توحید علم بردار نو دا هغه خبره به دوی ته ډېر عجیب ښکارېده او تعجب به کو نو الله تعالی بار بار هغه ته دلایل په دې باندې ذکر کوي چې عقیده د توحید تلاشي او د شرک چې کوم نه داغه د ظلمت نزان هغه رڼا د توحید تراو باسي تو فرمائے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې څوک د هغه ذات چې هغه روزي درکې تاسو د جانب د اسمان نه او د زمکه نه دا باران د رسول راوري او دا د زمکه نه زرغونه د رسول پیلو ګډ عقل نه وکړ واخلې او کنه څوک د هغه ذات چې هغه مالک دی دا قوت سامعي استاسو دا قوت باصر استاسو دا سترګې او دا غوونه د الله چا درکړي کو صلی الله غواړي او کانه کې دلا یا اعلانم کی نکم خوا بځي ومن يخرج الحي من الميت او سوق ده غزات چې هغه راو باسي هغه ژوندې د مړنا او راو باسي هغه مړ د ژوندینا او سوق ده غزات يدبر الامر چې دا ټول کائنات روان کړي دي باقي کائنات کې داغه حکم چلی یعنی من السماء الى الارض حقتنا دا عرش نه فرش پورې دا ټول نظام چا روان کړي دي نفس يقولون الله زرد شوای بدوی چې الله ځکه چې بل جواب خوشتنه نو دی به هم دغه جواب چې کوم نه هغه به بیا ورکوي نو هم به الله منو ځکه دا مشرکان خو دا نه چې الله یې نه منو الله یې منو خو بیا به الله تعالی سره نور شریکان هغه په ذات او په صفاتو کې شریکول نو بس تو فرمایا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې آیا پس تاسو نه یریږئ د الله رب العالمین فذلکم الله ربکم نو پس دغه موصوف په دغه صفات سره چې کوم بیان شو نو دغه الله پاک دې چې هغه پروردگار ستاسو له په حق سره او نشته رستو د حق نه الا الضلال لكن گمراهی ده چې توحید هم پرې خو دو نو بس گمراهی تلاړي فانا تصرفون پس کوم طرف ته تاسو اړول کېږئ د حق نه باطل ته کوم خالاړه كذلك حقت كلمه ربك هم دقرنګ ثابت شوی دا هغه حکم د پروردگار صاحب په هغه خلق باندې چې هغه نافرمانه شوی دي انهم لا يؤمنون چې په تحقیق سره د ایمان نه راوړي قل هل من شرکائکم تو فرمای پیغمبر علیه السلام چې آیا شته په دې معبودان استاسو کې هغه څوک چې هغه د اول نه پیدا کی دي مخلوق لرا او بیا دوباره کی دي مخلوق لرا تاسو په ګوته کې دي چې کوم یو معبود تاسو جعلی جوړ کړی دی هغه یا ابتدای خلق کړی دی یا اعاده مخلوق کړی دی یوم نشتا قل الله يبدا الخلق دی خلا جواب نشي درکولای نو تو فرمایا چې الله رب العالمین خو هغه ذات دی چې هغه د اول نه پیدا کړي دی مخلوق لرا او بیا به دوباره کوي دی مخلوق لرا پس کوم طرف ته اړول کېږي تاسو د حق نه قل هل من شرکائکم دا ټول الزامي جوابونه دی په غیبه باندې او دی بالکل سم منبک من دی ځکه جواب طاقت بګی نشته تو فرمایا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې څوک دې په دې معبودان استادو کې من يهدي الى الحق چې هغه هدایت کی خلق ته په طرف د حق باندې چې تلار خو دې شي یا مادي لار یا روحاني لار یا د دنیا لار یا د آخرت لار هغه ځان لا نسکور پراته دي من يهدي الى الحق قل الله يهدي للحق بدوی جواب نه درکې نو تو وایا پیغمبر علیہ السلام چې الله پاک هدایت کی خلق ته په طرف دا حق باندې آیا پس حق ذات چې هغه هدایت کی خلق ته په طرف د حق باندې احق ان يتبع نو هغه ډیر لایق دی چې داغه اتباع دی وکړي شي اما لا يهدي باصل کې دی لا يهتدي او کنه هغه ذات چې هغه هدایت نه کی خلق ته الا ان يهدى لكن کچره هغه ته هدایت وکړي شي وردا بوتان چي دي نو چاته خو څه شیخ ودل نشي او نه خبرې کوي شي نه ګرځېدې شي نو که تاسو راوچت کې یو ځای نم کې خو دو یو خبر نم اوچت کو په بل خبر هم کې خو دی یو معبد نم واخستو په بل معبد کې خو دو یا شیرینه دی یو نه راوچت کړه په بل هم کې خو دل نو په خپل خداغه اختیار نشته نه هدایت کوي شي او نه طاقت شته نو آیا کم د اتباع لایق دی ښکار خبره ده چې څوک هدایت حق طرف ته کوي هغه د اتباع لایق دی فما لكم كيف تحكمون سشوي تاسو لرا سرنګ تاسو فیصله کوي انهم شرکاء الله چې دا خدای سره شریکان دي دا سم من بکم بوتان وما يتبع اكثرهم الا ظنا او تابعداري نبي اکثر د خلقنا لكن د ګمان او په تحقیق سره ګمان چې دی لا یغني من الحق شيئا
هغه بکار باندې نه راځي د حق د پاره د سسیز یعنی ګمان سړی ته څه فائدہ نه ورګي په ګمان سره عقیده نه جوړیږي ها بلکې یقین پکار وي او مضبوط چې کوم نه هغه اعتقاد پکار وي په تحقیق سره الله رب العالمین چې د عالم نه پاغه سبان دي چې کوي دوی هغه لرا وما كان هذا القران ان يفترى وسنګ چې دی توحید نه منو رسالت نه منو معاد نه منو دقرنګ قران پاک هم د الله کتاب نه منخه نعوذ بالله کله به وي پیدا دربل چانه ذکر او کله به وي چې دا دته چې کوم نه سوق يعلمه بشر یو بل سړی دی دا تعلیم ورتاغه ور کوي نو الله تعالی فرمایي د قران حقانیت او صداقت ورته ذکر کوي چې وما كان هذا القران او نه دا قران شریف چې دا جوړ کړی شي ما سوا د الله رب العالمین نه چې ګینه الله نه را لګل او بل څوک د ځان نه جوړ کی دا کېدو خبره نه ده دا سه فصیح بلیغ معجز کتاب دا د الله نه ما سوا دا بل چا کلام نشي کېده لیکن دا تصدیق ده دې مصدق ده دا کتاب د بار د هغه کتابونو چې کوم وړاندې دنو بین یده من الكتب المنزله او دې تفصیل دې د بار د هغه کتابونو نشته شک په دې کتاب کې او دا د جانب د رب العالمین نه ده ام یقولون افترا ام یقولون نه بل یقولون بلکې وایدا مشرکان افتراه یعنی اختلقه محمد صلی الله علیه وسلم چې ځان نه جوړ کړی دی دا کتاب نبی کریم صلی الله علیه وسلم الزام لګی ښه نو الله دې ټیک چې ما جوړ کړی دی پیغمبر علیه السلام جوړ کړی دی نو ته تاسو هم دولات او دوخپې لري او عرب او فصیحان او بلیغان او ادیبان نو ځکه یو صورت خو پیش کړي چې په فصاحت او بلاغت کې داسي تو فرمایا پیغمبر علیہ السلام چې راوړې پیش کړي تاسو یو صورت مثله یعنی مثله فی الفصاحه والبلاغه اسی توبندی بنا کوي ها او اسی غبم نه لګوي داسې کتاب او صورت به پیش کوي چې په فصاحت او بلاغت کې هغه چې کوم دې د دې معیار وي او یوازې تاسو نه او بل تاسو هر هغه چاله را چې تاسو طاقت لرئ داغه ما سوا د الله رب العالمین نه استطاعتم یعنی من الانس والجن د دنیا دا ټول انسانان پر راغونډه او یې پیریانو نن پکې مدد وغواړي کچره تاسو رښتینی ان کنتم صادقین فی انه مفتر په دې خبره کې تاسو رښتینی چې دا ځان نه جوړ شوی دی نو دې جوړ کړي بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه بلکې دوی تکذیب کړي دي او دروغجن کړي دي هغه څه لره چې دوی نه دی راګیر کړي په علم دا غي باندې الله دې ته پوهه نشته ازي بس پاٹ کړ لګیا دي ولما یاتهم تعویل او حال دا چلا نه دی راغله دوی ته هغه انجام ده الله یې اصل کې انجام نه خبر نه دی چې د قران تکذیب څومره خطرناک ګناه ده او دا څومره لوی کفر دی الته وو ته پته لګي کذالک کذب الذین من قبلهم هم دقرنګ دروغ جنګن له هغه خلقو کافرانو وړاندې دوینا نو پس وګوره چې څنګه دي انجام د ظالمانو او د بے انصافانو ومنهم من یؤمن به او باندې بدوی کې هغه څوک دي چې هغه ایمان راوړي په دې قران پاک باندې قران پاک پیشنګوي وکړه چې دا مشرکان سبب دوی کې ایمان راوړي ښا نبی ډېر خلکو به ایمان راوړ او بعض بدوی کې هغه څوک دي چې هغه ایمان نه راوړي په دې باندې هغه ختم الله علی قلوبهم والذی او ستا پروردگار چې هغه عالم دی هغه مفسدین او کافرانو باندې الله یې پیژني وان کذبوک دا تسلی د پیغمبر علی السلام ته دغه دومره دلایل کثیره بیان شو او د ظالمانو په بیان وی نه منو پیغمبر علی السلام په دې خامخا غم جن کېدو او الله تعالی وی تسلی ولورکی کچره دې تکذیب کی استا اے پیغمبر علیه السلام تا ته ته دروغجنې او ته الله تعالی نبی نه نو پس ته فرمایي چې زما د لپاره عمل زما ده او تاسو لپاره عمل تاسو ده زما کردار دا زما د غاړې هاري او تاسو کردار او تاسو د کفریات دا تاسو د غاړې هاري کا انتم بریئون مما اعمل دې حاصل دا ده لکم دینکم ولی دین انتم بریئون مما اعمل تاسو بری او خلاص یې زما د عملنا او زبری او خلاص د هغه نه چې عمل کوي تاسو هغه لرا ومنهم من يستمعون اليك او بعض بدی کفار او مشرکین کا هغه څوک دي چې وخت دی په طرف ستا باندې پیغمبر علیہ السلام په قران بیانو ندی براغل پټ پټ بوته ولاړو ښه اخنس ابن شریق او ابو جهل او حضرت ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ چلا ایمان نه راوړي
نو درې واړه چې کوم دی پیغمبر علیه السلام په حرم کې موس کو او قرآن به لوسته، نو درې واړه راغلي دي او چې کوم دی نو هغه حرم کې د پیغمبر علیه السلام قرآن اوري، او چې هر کله چې کوم دی نو واپس شو یو بل سره یو بل پته وته نو یو بل سره میلاو شو، یو بل له قسمونه ورکړل صادق په لات او په منات او په عزا باندې قسم یې سره راغلی وي، نو هغه یو ورته وی چې قرآن اورېدو راغلی او پیغمبر علیه السلام چې لوستر ډېر عجیب عزت او فن هغه بل ته وی هغه زم دقل راغلی او ابل ته وی هغه زم دقل راغلی، نو به یو بل قسمونه بیا ورکړل به د خدای ظالمانو موږ مشران یو چې زمونږ دا حال دی چې زمونږ دا حال دی یا کشران خو ټول گمراه شي، نو بیا بنا ورخه بیا بنا راځو، نو بل شپه بیا راغلی دي قرآن جاذب کتاب دی خدای کې جاذبیت دی، نو بیا ځان ترا غوښتلی دي او بل شپه بیا نو الله رب العالمین فرمایي وقت دی خو بیا رسو باغی باندې عمل لکه ځان نه کاڼه وړاندې جوړ کړی دي ښا ومنهم من يستمعون اليك او بعض پدی مشرکین که هغه څوک دي چې هغه وقت دی په طرف ستا باندې چې کله قرآن لولي افانت تسمع الصم آیا پس تب واورای کانو تا الله وی چې کان دي خدای کان کړي دي نو ته وته واورای لا ولو كانوا لا يعقلون اگر کاغي پاغي باندې نه پويږي او بعد پدوي کې هغه څوک دي ينظر اليك چې هغه ګوري په طرف ستا باندې خو غټ غړي او تا مجلس تراشي خو بس بیا د هدایت هغه چې کوم دی نور د دوی باطن تنزي ځکه چې الله تعالی په مهر لګولې دي افانت تهدي العمي آیا پس تبلار او خي هغه وړاندو تا ولو كانوا لا يبصرون اگر کاغي نویني او شیلرا نه چې الله تعالی گمراه کی من يضلل الله فلا هادي له ان الله لا يظلم الناس شيئا فتحقيق سره الله رب العالمين ظلم نه کوي وخلق باندې یو شی لكن خلق شدي بنفس خپل باندې دوی ظلم کوي بخبلا ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا الا ساعه من النهار او په هغه ورځ باندې چې الله رب العالمین براجم کی دوی لرا نو گویا کې دا څه وی لکه چې دوی درنګ نو ته تیر کړي په دنیا کې لیکن یو ټیم دا ورځي دنیا کې خوش پېته کاله اصل کا رسونه ژوندۍ تیر کړي دا خو د آخرت هغه حول ویلي او دا هغه مصیبت ویلي نو ته وای دی به چې موږ دنیا کې ژوندۍ نه تیر کړي صرف یو سو سکندہ یو سو منټه یو سو ورځې تیر کړي وي ښا دغه چې کله انسان باندې مصیبت راشي نا خوشاله دي نه ټول يرشي يتعارفون بينهم او دی بشناخت او تعارف کوي په خپل آپس کې یو بل په جنخا خدا په ابتدا کې چې کله د قبرونو نپاسي نو دقه په ابتدا کې د محشر ورځ شروع شي او د قیامت دی په اول کې تعارفي او بیا ورستو ولا يسأل حميم حميما بیا خو به دوست د دوست تاسو نه کوي ښا بیا خو شناخت نشته بیا د یو بل نه تختی نو دا د قیامت مختلف مناظر دي اول کې به تعارفي رسو بیا ختم شي قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله بتحقيق سره تاوانيان دي هغه کسان چې هغه دروغجن ګڼل د ملاقات د الله رب العالمین لرا ان بعد الموت او ندی دوی هدایت مندون کی و اما نرينك بعض الذين ايتهم او کجر خامخه او خيومغه تا د پیغمبر علی السلام بعض هغه عذاب چې مونږه وعده کو د دې کافرانو سره الله تعالی دا ممکنه ده چې ستاسو ژوندانه او ستاسو حیات هغه عذاب په دې باندې راشي او یا مونږه تا وفات کو او د ستاسو وفات نه پس په دې باندې عذاب راشي بس الله اختیار دې چې کله پیراولي او نتوفینک او یا وفات کو مونږه تعالی او دا غي نه پس بیا په دې باندې راشي نفعلینا مرجعهم خاص په طرف زمون باندې واپس لري ټولو دا او بیا الله رب العالمین گواه دې په هغه سبا چې کوي دوی هغه لرا ولکل امه رسول او د هر یو امت لپاره چې څونه ماضیه تیر شوی دي نو د هر یو لپاره یو رسول او یو نبی او هر قوم د الله تعالی پیغمبر را لګل دي لكل قوم هاد نو بس په هغه وخت چې کله راغی هغه رسول دوی او خلق به تکذیب کو او بینه منو ورا فاذا جاء رسولهم قضي بينهم بالحق بالقسط نو دا څنګه دا بلکې چې رسول براغه او فكذبوا دي خلق به نه منو تکذیب به وکړو کفر به وکړو نو فیصله به وکړي شو په من د دوی کې په انصاف سره سمندب عذاب به راغی وهم لا يظلمون او حال دا چې دوی باندې ظلم نه کولای کېدو
ويقولون متى هذا الوعد او واذا كافرون او مشرکان چې کله به دا وعده توي چې عذاب برازي او راضي نو کله برازي راغونه کم دي چې دغه تاسو رښتینی په دې خپل خبره کې تو فرمایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې زنه ممالک د خپل ځان د پاره اے لنفسي یعنی فضلا عن الغير چې ځان د پاره مالک نه ونه د بل چا د پاره بس مالک شه دا خدای الله اختیار دی دا خدای الله تعالی بنده ما او دا الله تعالی رسول لا املك لنفسي ضرا یعنی دفع ضر ولا نفعا یعنی ولا جلب نفع نه د واپس کولو د ضرر او نه د راخلو د فائدې زردي مالک نه دا کنټرول ما سره نشته الا ما شاء الله لكن هغه کجري غواړي الله رب العالمین کوم مصیبت ما ترا رسي یا کوم نعمت ما ترا کوي بل هغه اختیار دی د هر یو امت لپاره یو نیټه او یو وخت موعود دی لكل امه اجل دی عذاب بکلی وې د هر امت لپاره د عذاب یو ټیم دی او د وفات هم یو ټیم دی بس هغه وخت چې کله راشي هغه اجل د دوی فلا يستاخرون ساعه نو نبرسکیږي دوی دا غینه یو ټیم یعنی بدعاء الاحباء وبعلاج الاطباء نه دوستانو په دعا باندې هم نرسکیږي او دو ډاکټرانو په علاج باندې هم نرسکیږي بس مړکیږي با ولا يستقدمون او نه وړاندې کیږي دا غینه بدعاء الاعداء د دشمنانو په خیرو باندې رسکیږي نه لا مخکیږي نه بس بعد خپل ټیم باندې برازي قل ارایتم ان اتاکم عذابه بیاتا او نهارا تو فرمای پیغمبر علیہ السلام چې خبر راکې ماته ارایتم یعنی اخبروني کچره راشي تاسو هغه عذاب د الله رب العالمین د شپې یا د ورځې نو ماذا يستعجل منه المجرمون صد هغه شی چې په تلوار باندې غواړي هغه لره مجرمان څه مطلب دی بار بار وی کله ورځي نو ته تدوې کې د شپې د باندې راغې د خدای عذاب یا د ورځې نو آخر تاسو څه فائدہ ملو شي ټول بټکو سترې شي ختم بشي ثم اذا ما وقع آیا په هغه وخت کې چې کله واقع شي وقع یعنی وقع العذاب چې کله دا عذاب واقع شي نو آمنتم به تاسو به ایمان راوړی پاغي باندې چې کله تاسو باندې را نازل شي نو بیا به ومنه هغه وخت بیا فائدہ نه درکېږي الان وقد كنتم به تستعجلون بیا بتاو صدا ویل کی چې الان یعنی اوس تاسو ایمان راوړی او حال دا چې په تحقیق سره وای تاسو چې تاسو په تلوار باندې غوښته دی عذاب لرا ثم قيل للذين ظلموا او بیا به ویل شي هغه خلق د ظالمان او مشرکان دي چې اوسه کوي تاسو هغه عذاب د همیشوالي او تاسو ته بدل نظر کولې کیږي لیکن په هغه عمل باندې چې کسب کوونکی وي تاسو غیر رب دنیا کې ويستنبئونك حق هو او تبوسونك اذا خلقتنا ويستنبئونك استهزاء دا کفار او مشرکین تبوسونك حق هو اے حق دې هغه سو دا عذاب دا ته چې وایي عذاب برازي دا رښتیا دي نعوذ بالله سي خان دي ورکوړي ښا کم نه ویرا خو نه غي قل ای وربی ای حرف ایجاب ده قل ای تو ورتوای چې او ان نعم او زما د قسمی پر پروردگار خپل باندې انه لحق چې په تحقیق سره دا عذاب خامخا رښتونه ده او نه تاسو عاجز کون کی الله رب العالمین لرا الله تعالی تاسو شکس نشي ورکولې ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به او کچری په تحقیق سره د هر یو انسان د پاره هڅه انسان چې هغه ظلم کړي دي ظلمت یعنی اشرکت ځکه ان الشرك لظلم عظیم نو هغه نفس چې په دنیا کې په ځان باندې ظلم کړي دي یعنی شرک او کفر کړي دي الله وی د قیامت په میدان دا ټول ازمکه دا د مال او دولت نه ډکشي او الله تعالی دې پیش کوي چې دا مجرم وي ځان په اخلاص کړي او الله تعالی وی نه خلاصي او خوشتنه او کوي الله تعالی قبلي ما تقبل منهم ما فی الارض طول هاغه سیزونه او هاغه دولتونه او خزانه چې هغه پسمکه کې دي نو لفتدت به خامخا دی و جرمانه ورکی پاغه سره الله رب العالمین ته خدای دا واخله ما پرېدا ما دا عذاب نخلاص کا واثر الندامه او پټه کی دوی هغه پیمان تیالرا یو تابعین دي او یو متبوعین دي نو چې کله دا متبوعین راګیر شي دا لیډران راونی ولې شي نو دی با ډیر زیات سومان او پیمان وي په خپل حرکات شنیعه باندې ښه او اظهار باندې
اظهار بدل کنه کوي چې التکی هغه تابعین هغه پورې بیا خان دي نو بس دن بچ کم دې نو هغه اوخ کې بخپل زړه ته شي واثر الندامه لما راوا العذاب خو چې کله بیا پوه شي چې را بده برداشت باندې او بده پټه باندې کار نه کیږي نو اخر بلاس نه بیا راوځي بیا بچي وي رسو په اخر کې او باول کې بیا خبره پټي لکه یو سړی یو معاملې کې گیر شي نو لاول کوشش کوي چې دا معاملې دباو شي او چې کله بیا دباو نه وځي نو بس بیا خو ټول دنیا ته پته نه بیا دیم کیږي او ما سره دا چل شي واثر الندامه او دی بپټي هغه پیمان بیا لرا چې کله دوی وګوري عذاب لرا او فیصله به وشي په مین د دوی کې په انصاف سره وهم لا یظلمون او حال دا چې دوی باندې ظلم نه کولای کیږي خبردار په تحقیق سره خاص د الله رب العالمین د پاره ټول هغه سيزونه دي چې هغه په اسمانونو کې دي او ټول هغه چې په ځمکه کې دي خبردار په تحقیق سره وعده د الله رب العالمین حق ده لکن اکثر د خلقونه نه کوي په دې باندې هو یحیی و یمیت ټول دلایل دي الله رب العالمین چې هغه ژوندۍ کول او مړ کول کوي او خاص په طرف د الله رب العالمین باندې به واپس کیږي تاسو ټول معاد او بعث بعد الموت یا ایها الناس قد جاءتكم موعظه وصلی الله تعالی تمام انسانیت مخاطب کوي چې ګورئ د نصیحت لارې می ټولې درو لګلې قران می درو لګو نبی آخر الزمان علیه السلام می درو لګو سبب سودانه وی چې یاره مونږ د لار واضح نه و او مونږ په تیار کې پاتې والله تعالی وینته عبرت واخلې اے انسانانو او اے پیریانو په تحقیق سره راغله تاسو هغه نصیحت د جانب د پروردگار تاسو نه هغه نصیحت سره القرآن الکریم دا الله مبارک مقدس منور کتاب وشفاء لما فی الصدور او هغه کتاب چې هغه د سینې د هغه بیمارو د لپاره علاج دی تاسو سینو کې څونه بیماری دي روحاني امراض د کفر د شرک د بدعت او دارنګ چې کوم نه نور امراض خبيثه حسد دے لالچ دے تکبر دے او چې څونه امراض شنیعه دي الله وی کدا غینه شفا غواړي نو د قران نسخه استعمال کوي د قران دا دوايي وخړي وشفاء لما فی الصدور وګوره قران پاک د امراض روحانیو د لپاره هم شفا ده او د امراض جسمانیو د لپاره هم شفا ده قران حکیم چې دا بچا باندې دم کې او شوک په دې باندې وکي لکه فاتحه چې کوم دنو هغه په لدیق باندې ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ ویلې او پیغمبر علی السلام دا غي تایید کړل او بیا معوذتین او دا ټول دې بارک پیغمبر علی السلام احادیث مبارکه موجود دي نو که چا ظاهری امراض وی او دا غیر قران پاک چې کوم دنو هغه باندې پاګه باندې دم کی او یا دا هغه ساختونه یا دا هغه تعویذونه په جایز طریقې سره دیو جنا امام غزالی رحمه الله هغه چې کوم دې په دې باندې بیا مستقل کتاب لیکل دی او مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه کتاب لیکل دی اعمال قرآنی شاه عبد العزيز رحمه الله په لیکل دی کمالات عزیزی ټول آیات قرآنیه دا د دې بیماری شفا ده دا د دې بیماری شفا ده خو اصل مقصد دغه نه دی اصل مقصد دا دی چې یاره انسان خپل ایمان او اعمال او اخلاق درست کی او هغه د قرآن چې کوم نو دغه تعلیمات مطابق کی مدواړه امراض دغه لپاره شفا ده امراض روحانیه او امراض جسمانیه وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين او دا کتاب د هدایت کتاب دی او دا یو رحمت دی لپاره د ایماندارو مسلمانانو قل بفضل الله وبرحمته ورته عظیم کتاب چه دی نو الله وی ته اعلان وکړ تو فرمایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې د الله تعالی هغه فضل چه دی نو فضل الله هو الاسلام هغه اسلام دی دا الله مهرباني کړی دا و برحمته او دا الله تعالی رحمت چه دی نو رحمت الله هو القرآن دا الله تعالی رحمت چه دی نو قرآن دی یو تشریح مفسرین دا لیکلی دا او سنه حضرات مفسرین فرمایي فضل الله هو العلم او رحمت الله هو العمل چې وسړي ته خدای پاک علم ورکړي دا د الله لوی مهرباني ده او چې بیا ولا پاک علم باندې عمل نصیب کی علم نافع شي مدا د الله تعالی خصوصي رحمت ته په باندې دا به اغلی نو قل بفضل الله وبرحمته او یاسن حضرات وی فضل الله وإذا هو كمنه ده الله رب العالمين كتاب شو رحمة الله هو النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين
مبارم دا مختلف تشریحات دي دا الله تعالی فضل او دا الله تعالی رحمت دې فبذلک فلیفرحوا فدې باندې د خامخا دا خلق خوشاله شي که یو سړی وي زه خوشحالي کول غواړم الله یې په قرآن باندې خوشحالي وکړه شکر دې جماعت الله تعالی هغه نصیب کړي او یا په ایمان باندې او په اسلام باندې مطمئن شه او شکر دې الحمدلله چې خدای پاک مسلمان پیدا کړی او الله تعالی دراته د ایمان نعمت نصیب کړی دی او ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ روایت ده وی فضل الله ودا قرآن ده او برحمته بان جعلنا من اهله چې الله تعالی مونږ قرآن تکینه ولکا ودا الله تعالی غ رحمت ده فضل خو قرآن ده او رحمت ده چې زې ورته کینه ولمخا وبرحمته او ما ده باغي باندې ایمان او عقیده او عمل هغه نصیب کړل نو فبذلک فلیفرحوا نبذ پدی باندې خامخا دا خلق خوشاله شي او دا قران پاک ته ده خیر مما یجمعون دا ډیر بهترین دی دا هغه سيزونو نه چې راجمع کوي او راغونډي دا خلق هغه لرا یعنی من الاموال الله به کته عرب پتی شوي نسی چالو شو خالی لاس به روانه ښه او کذي سره دا قران بسره دی او دا عمل صالح او دا ایمان بسره دی هو خیر مما یجمعون قل ارأيتم ما انزل الله لكم تو فرمایا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې خبر راکې ما تا کله هغه شی چې را نازل کړی دی الله رب العالمین تاسو لپاره د رزقنا دا کوم نعمتونه چې الله درکړي دي او دا کوم غلیظ الله درکړي دي حیوانات درکړي دي نفجعلتم منه حراما وحلالا فذكروا تاسو بعض داغین حرام او بعض داغین حلال مخکې سورۃ انعام کې تیر شي وګڼه وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على ازواجنا سنه به حلال شو او سنه به حرام شو نو دا تاسو چې کوم دا چلونه کړی دي نو یو جواب راکړئ تاسو نه مطالبه ده قران حکیم چیلنج کوي ټول عالم کفر قل تو فرمایا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې الله اذن لكم آیا الله رب العالمین دا اجازت درکړی تاسو ته دا تاسو د الله په اډر لګیای نا ام علی الله تفترون یعنی بل علی الله تفترون بلکې په الله رب العالمین باندې جوړوي تاسو دروغ لرا وما ظن الذين يفترون على الله الكذب وما ظن الذين او صدق ګمان د هغه خلقو چې هغه جوړي په الله رب العالمین باندې هغه دروغ لرا په ورځ د قیامت باندې دیوال ته به سپي انت بس جواب کوي پتا سره الله رب العالمین چې خاوند مهرباني له په انسانيت باندې لیکن اکثر د دوی نه چې هغه ناشکر دي وما تكون في شأن او اثبات د رسالت ده او چې کوم دین داغي بیان ده چې په کوم حالت کې هم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ده الله رب العالمین فرمایي یا پیغمبر علیه السلام امت او یا انسانان الله بستاسو په ټول احوال باندې دا خبره او هغه علم کلی هغه منحصر دی په الله رب العالمین کې تاسو ټول احوال چې دي دا الله رب العالمین ته معلوم دي او دا الله تعالی نه یو شی هم هغه پټ نشته ټول الله تعالی ته واضح دي هغه د عقیده د توحید اثبات هم دی او د رسالت دا غي اثبات دی وما تكون في شأن او هغه چې ته پیغمبر علیه السلام په یو حالت کې فی شأن کته یا موس کوي یا ودکیږي یا چې کوم دې دعوت ال الله ورکړي په کوم حالت کې چته یوا وما تتلو منه من قران او هغه چې تلاوت کوي د هغینا قران پاک لرا د الله کتاب دې تلولې او پڑھاوي ولا تعملون من عمل او نه هغه چې تاسو عمل کوي اي انسانانو یو عمل لرا هغه مخکې پیغمبر علیه السلام ته خطاب یوازې هغه نه بلکې دا ټول امت چې څه عمل کوي کو امت اجابت ته او کو امت دعوت ته ټول چې څونه اعمال کوي الله ودا زما د نظر وړاندې دي الا كنا عليكم شهودا لكن يومغه باغي باندې گواه او الله تعالی زما د علم وړاندې دي اذ تفيدون فيه فاغه وخت چې کله تاسو تفيدون معنا یعنی تدخلون فيه چې کله تاسو داخلي گئی او ورنه نوځي په دغه کار کې الله تعالی کده نیکي په دروازه ورننوځي هم ګوره ما ته معلومي ښه او کده بدای او د ګناه په دروازه باندې ورننوځي هم ګوره ما د نظر وړاندې ښه هغه عموم د علم د باری تعالی او انحصار د علم کلی په ذات الله رب العالمین دا د علم ګوره بل چا سره نشته
وما يعذب عن ربك او مسلمان بدا عقیده لري چې وما يعذب معنا ما يغيب وما يعذب عن ربك او نه غائب کیږي او نه ورکیږي د پروردگار ستانه من مثقال ذره في الارض یو مقدار د ذره نه پزمکه کې او نه په اسمان کې ولا اصغر من ذلك ولا اكبر او نه وړو کې د هغې نه چې دانی نه وړو کې او د ذره نه وړو کې او نه لوی د هغې نه الا فی کتاب مبین لكن دا ټول موجود دی په هغه لوح محفوظ کې کتاب مبین دا د علم الهی نه عبارت دی لوح محفوظ دا ټول په هغې کې درج دي الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون اوس بیا بشارت الله تعالی ورکوي او تخویف چې کوم د الله تعالی دوستان دي نو الله تعالی وي هغې سره به یره نه وي ښه هغې به بې خوف او بې خطره وي نو یو دا چې اولیاء الله څوک دي او بل دا چې په هغې باندې به غم نه وي د هغې مطلب څه دی نو اولیاء الله خو تشریح په خپله قرآن پاک کړې ده د الله دوستان څوک دي الذین آمنوا وکانوا یتقون ایمان هم ټیک دی او عمل صالح هم ټیک دی د خدای نه یېرېږي ښه چې د خدای نه نه یېرېږي دا ډولي دی نه نو بیا د هغې خپل مراتب دي یو ولایت عامه دی الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور هر مسلمان دا د الله ولی دی خدا عام ولایت دی او یو ولایت خاصه دی د هغې بیا خپلې درجې دي او قاضي ثناء الله پانیپتی رحمه الله تفسیر مظهری کې وی دی اولیاء الله ته چې څومره مراتب میلاویږي د قرب د الله او درجو ته میلاویږي نو دا ته په وساطت د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې میلاویږي نو چونکې صحابه کرام هغې بلا واسطه هغې صحبت یافته وو نو هغې ته هغه فعل د رسول پاک صلی الله علیه وسلم هغه ولایت میلاو شوی دی بلا واسطه هغه په ټولو کې کامل دی او بیا د هغې نه لاندې بیا د اولیاء خپل مراتب دي هغه بل واسطه دي هغه بلا واسطه نه دي بلکې هغه بل واسطه دي نو چې څومره یو انسان هغه ایمان او عمل صالح کې دی په دې کې ترقي کوي نو دومره به دی الله رب العالمین ته نږدې کېږي دغه چې کوم دی هغه ولایت دی اوس دې نه دا معلومه شوله چې په ولایت کې او په ولی الله کېدو کې دا خبره ضروري نه ده چې د هغه نه به کرامات صادرېږي او د هغه نه به چې کوم دی کشفونه هغه به دې نه ښکاره کېږي او یا امور خارقه للعادت دا به بالکل لیس بلازم بلکې اصل خبره د ولایت چې کوم شرط دی چې ایمان به کاملی او بیا دې به تقوا په لار باندې رواني سنت په لار باندې رواني او د دین په لار باندې رواني که چېرې د ده نه امور خارقه للعادت صادر شو یو سړی دی په اوبو باندې مصله واچوي او مونځ پې کوي ښه یا ناست دی پې بدخشان چکرې پې لګوي او اوبه یې نه ډوبوي په هوا کې الوځي او چې کوم دی نو خلق ورته حیران دي هغه کارونه کوي چې بل څوک یې نشي کولی خو د ده زندګي د قرآن او سنت نه خلاف ده د ده شکل و صورت د سنت د اتباع د هغې نه خالي ده نو دا سړی ولی الله هرګز نه دی ښه دا د خدای ولی کېدی نه شي دا استدراج دی دا دی چې څه کوي نو دا خو غیر مسلمه خلک هم کولی شي بعضې کافران داسې دي چې هغې په هوا باندې الوځي هغې سره کوډې منتر او مختلف چې کوم دی نو هغه کرتبونه شته یا په اوبو کې هغه نه ډوبېږي نو اصل معیار چې دی هغه د قرآن و سنت د هغې اتباع ده او د شریعت د هغې اتباع ده شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمه الله په هغې باندې مستقل کتاب لیکلی دی شریعت اور طریقت کا تلازم چې پیری مریدي یا بزرګي دا نه ده چې دا ګینې یو بیل لینډ دی ښه څوک وي دا یو بیل لینډ دی نو بیا بیل لینډ پکې نشته طریقت هم دقه دی ولایت هم دقه دی چې دی د شریعت متبع وي هغه وي شریعت اور طریقت کا تلازم نو که دی د شریعت پابند نه دی او ډېر ناشنا کارونه یې وکړل مونږ یې نه شو کولی نو ده ته مونږ ولی الله نه وایو ده ته ولی الله ویل حرام دی او ناجایز دی مولانا روم رحمت الله علیه فرمایي بیکار شیطان میکنی نامش ولی گر ولی اینست لعنت بر ولی وی خکار د شیطانانو کوي ښځو سره دقه شان دی بې حجابه میلاویږي او کله هغې ته وي ماله چاپي وکړي پنجاب کې داسې عجیبه پیر ګړبړ شاه هغه نومونه یې عجیب وي ښه ګړبړ شاه چې ګړبړ شاه خو بس ختم شه که نو داسې عجیبه پیران دي بیا به چې کوم دی نو بې حجابه به زنانو سره مونځ به نه پېژني قبله به نه پېژني جماعت او جمع به نه پېژني
او شکل صورت به د شریعت نه خلافي ویجی وېدا رسیدل دی ښه حضرت تنویر رحمت الله علیه او رسیدل دی شیطان در رسیدل دی ښه وېدا شیطان در رسیدل دی ځکه چې د شریعت په غلار باندې نه دی او تنویر رحمت الله علیه کله کله داسې عجیب عجیب لطایف هم ذکر کوي هغه وېدا شان یو پیر ګړبړ شاو چاته ځان نه پیر جوړ کړو یو مرید غریب مخلص هغه ته نه بیات کړو نو هغه ته چې رپیر صاحب ستا خدا وجود هم داسې ټول بس دغه د صحت دی کمزور دی چې د کلي ته مونږ ته میلمه شه چې دا کورني چرګان نه باندې وخورو او سم وکړو ښه شي غوړ زیړ شي کوټې ښه میلمستیا دعوت یې ورته ورکړه او دې پیر صاحب دې پیر ګړبړ شه د مریدانو ته ویلي وو په پولیس رات باندې به تاسو په هوا باندې الوزوم ښه نو دا ورته ډېره ښه ده نو میلمه یې شو چې میلمه یې شو نو اوس دوی چې کوم دی نو داسې چل کړی دی چې کور به خپل چرګ نه نو چې پردی چرګې رانیولې او هغه یې حلال کړی دی او بیا ورته چې کوم دی نو هغه ښځې ته یې ویې دي مرید صاحب چې هسې نه چې ګورې پیر صاحب ته پته ولګي هم هغه کشف کرامات خو حق دي که نه هسې نه چې هغه ته پته ولګي نو وی دا دی چې حل به ورته ووایو ښه ځکه که ونه وایو بیا ورته پته ولګي نو هسې نه چې بیا شرمنده شو نو هغه ته یې حل ووایي چې یاره دې داسې چل نه شي کور لکه په ټیم چرګ میلاو نه شو نو موږ پردی راونیسو بیا به دا چل کو هغه چل به وکړو هغه ورته وایي چې ये टमाटर जो आपने डाला है ये तो आपने देना हाँ तो ये आप ये आलू जो डाला है ये घी जो डाला है ये आप दाटू खुलू सिर्फ दाचर कर दे हाँ ये जबरदस्त ये शोरबा मुझे दे दो और जो बोटी है वो ना दे दो टूटे बना फ्रमा और दा शोरा में फ्रम खा खल को बता पर्दा ना का खल का अक्सर दासी की डेर मोबाइल लगा की जनाना तो मुरीद से चेदा अगर शोरवा रहुबासी د پیر صاحب هدایت دا چې شوروا به راوباسي او کوټې به نه راوباسي ځکه کوټې حرام دی او شوروا حلاله ده نو په هغې کې د هغه نه چې کوم داسې کوټې پکې راتاو شو نو هغې په سمسۍ باندې بیا چې کوم دی نو هغه واپس نو دی ورته بی بی صاحبه جو خود آنے دو چې کوم په خپله راځي خیر دی هغې ته غږ مه کوه خو لکه ډېر ورپسې کېږم هغه مرید چې و نو بس د هغه اعتقاد کې فرق راغی ښه عقیده دې خراب شو بهرحال چې ډوډۍ خوړلې ده بیا داسې چې د کلي کې ودی دي چې د پوله باندې روان دي اوس مرید صاحب مخکې دی رهبر مخکې به کوي او پیر صاحب چې دی شاته روان دی په دې کې یو درز نارې شو هغه د پولې نه ارتاق شو ځکه چې هغه غریب د ښار اوسېدونکي و هغه په دې کلو کې چېرته تللی شو نو بس دا مرید ورغی حتی امیر صاحب وایي یو څو لتې وله نورې مو ورکړې ښه یو خدای دې پېښه بنیاد وباسه وایي تا خو مونږ ته وایي چې و پولیس رات به تاسو پورې کوو ته خو په دې پوله باندې نه شې تللی ګوره د ولایت اصل معیار هغه د شریعت اتباع که چېرې هغه نه وي او څونه کرتبونه یې وکړل نو دې ته به په هوا الوځي په اوبو باندې ناست دی لیکن دې ته به چې کوم دی نو ولي نه وایي دا استدراج دی او دا چې کوم دی نو هغه یعنی سحر دی نو الله رب العالمین د هغې تذکره فرمایي چې الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون دا بشارت دی خبردار په تحقیق سره اولیاء او دوستان د الله رب العالمین چې دي نه به یره په هغې باندې او نه به هغې غمجن وي اوس دا دی چې په دنیا کې حکم ولی الله دی نو په هغې باندې خو د آخرت خوف د ټولو نه زیات غالب وي نو یو دا دی چې کله د آخرت میدان راشي نو هلته کې به الله رب العالمین هغه ته یو تسلي ورکی بلکې د آخرت نه مخکې چې کله د مرګ ټیم راشي نو تتنزل علیهم الملائکة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون هغه وخت نه خوشخبري شروع شي او د دنیا په حواله سره په هغې باندې امتحانات راځي اشد الناس بلاء الانبیاء فالامثل ثم الامثل لیکن د آخرت په لحاظ سره هغې مطمئني الله رب العالمین هغې ته بشارتونه ورکوي لا خوف علیهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون اوس تشریح او تعریف د اولیاء الله څه دی هغه دا دی دا یعنی هم الذین دا هغه کسان دي چې دوی ایمان راوړی دی په الله رب العالمین باندې او دوی چې دوی ځان بچ کړي د شرک نه او د نافرمانۍ د الله رب العالمین نه نو د دغسې خلقو دپاره بشارتونه دي په دې ژوند د دنیا باندې او په آخرت کې لا تبدیل لکلمات الله نشته دی څوک بدلونکی دپاره د احکام الهیو الله وایي زما خبره د کاڼي کرښه ده ښه د هغې نه زیاته آسمان ښکته راتلی شي او د ځمکه په پورته الوتی شي خو لا تبدیل لکلمات الله
الله وی چکم اولیاء الله دی او د الله تعالی په دین باندې کلک پوچلیږي او روان شي الله تعالی هغه به کامیابو دا بشارتونه باغی ته ملاوي ذلك هو الفوز العظیم ولا يحزنك قولهم اوس ټول کې دی بار پیغمبر علیه السلام دا نامناسب جوابونه ورکول او پیغمبر علیه السلام با خفقیدون الله تعالی تسلی ورکړي غم مکه وها ولا يحزنك قولهم او ندی غم جن کی تعالی اے پیغمبر علیہ السلام وینا د دغه کفارو چې لست مرسلا دا دوی د خدای نبی نه ښه اسې دین اعوذ بالله بس دا خبري شروع کړي دي دوی په دې غم جن کې غما په تحقیق سره غلبه چې دا الله رب العالمین لره ټولا او الله رب العالمین چې السميع لاقوالهم العليم بافعالهم الا ان لله من في السماوات ومن في الارض خبردار په تحقیق سره خاص الله رب العالمین لپاره دي ټول هغه چیزونه چې په اسمانونو کې دي او هغه چې په ځمکه کې دي وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء او تابعداري نه دي هغه کسان چې هغه بني ما سوا د الله رب العالمین نه نور شریکان لرا څه مطلب دی خو بظاهر ودان وتا اوازونه کوي داغه عبادت کوي او الله وی دا ګوره حقیقتا انده حقیقت نه دی ښه ولې حقیقت نه دی ځکه چې کله تکلیف پراشي نو به بودان پریخي بیا الله تعالی دا आवाजونه کوي او صرف پراحت کې نسبت هغه ته يتبعون الا الظن تابعداري نکي دوی لکن دا اٹکل او د ګمان او ندي دوی الا يخرصون لکن دوی پاٹکل باندې روان دي اته یعنی د ځان نه چې کوم دې به سوچ او دې فکر یو سیستم جوړ کړی دی هو الذي جعل لكم الليل تبع دلائل دي دلائل عقلیه الله رب العالمین کو هغه ذات چې هغه ګرځول دي تاسو لپاره شپې لرا دې لپاره چې تاسو آرام حاصل کې پاږئ کې والنهار مبصرا او ګرځول دي الله رب العالمین دې ورځ لپاره تاسو لپاره هغه ذریعہ د روشنۍ مبصرا یعنی په ورځ کې تاسو لیدل کوئ رڼایي او پاږئ کې روشنایي نو دا یو شی چې کوم نه تور او تیار پیدا کول او بل رڼا پیدا کول دا کار دا الله رب العالمین دی په تحقیق سره د مذکور بیان کې خامخا نخې د قدرت د الله رب العالمین لپاره د هغه قوم چې اوري هغه دلایل د قران لرا يسمعون دلایل القران چې د قران دی دلایل ته وګ دي او چې دلایل ته وګ نه دي ما هغه به څه کوی شي وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه دا شکوه ویلو دغه مشرکان او کافرانو چې ولید الله رب العالمین ولد او ذیلرا سبحانه یا سبحانه عن اتخاذ الولد پاک دی الله رب العالمین د نیولو د بچینا هغه دې د ضرورت څه دی هو الغنی الله تعالی خو بے پروا دی یو سړی خدا وی یاره زما د ازمکی دی او دا کور دی او ازنه دا بل چا ته پاتې شي او یا یاره یو وزره ما نو بیا خدای پاک دی خدای پاک بچی را راکې او اولاد را راکې هو محتاج دي ټول او الله تعالی هو غنی دی او د غنا خالق دی هو الغنی الله رب العالمین چې هغه بے پروا دی خاص الله رب العالمین لپاره ټول هغه سيزونه چې هغه په اسمانونو کې دي او ټول هغه چې په ځمکه کې دي په تحقیق سره ان عندكم من سلطان بهذا ان بمعنى ما نافيه ده نشتري اساس سره یو دلیل بهذا یعنی بهذا القول دا تاسو چې الله ته ولد نسبت کوي یو دلیل سره هم نشته به دلیل لګیای بالکل پاک کال باندې آیا تاسو وايي په الله رب العالمین باندې هغه سوچنه عالمان تاسو باغی باندې تو فرمایا پیغمبر علیه السلام چې په تحقیق سره هغه کسان چې جوړي په الله رب العالمین باندې دروغ لرا څنګه بل ولد او شریک یا د ولد نسبت ورته کوي یا د شریک نسبت ورته کوي لا یفلحون دا کسان نشي کامیابې دي په دنیا ولا په آخرت دنیا کې هم ذلیل وي او آخرت کې هم رسوایی متاع فی الدنیا د دوی د پاره ان لهم متاع د دوی د پاره هغه سامان د ژوند دنیا دی د دنیا یو څور دی مزي چرچی دی وکي ثم الینا مرجعهم او بیا خاص په طرف زمون باندې واپس دوی ټول دا او بیا به اوسکو موږ دوی دا عذاب سخت ترین لرا بما كانوا يكفرون بسبب ده هغه باندې چې دوی چې کفر وکړو په آیات د الله رب العالمین باندې یو دې موږ توقف